د موبایل د مردارېدو په صورت کې چې کله موبایل و یو نجاست ته ولویږي و یو مردارو اوبو ته ولویږي د هغه د صفا کېدو طریقه څنګه ده؟ عوامو خو یوه طریقه زده کړې، هغه داسې کله یو شی له دوی څخه مردار سي، هغه که موبایل وي یا بل داسې شی وي، دوی یې صرف و لمر تکشیش دي، د لمر په اوچېدو باندې دوی وایي دا شی صفا سو. نو آیا یوازې د لمر په اوچېدو باندې موبایل صفا کیږي او که یا؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې د موبایل د مردارېدو په صورت کې د هغه د صفایي طریقه دا ده، که چیرې د موبایل ته اوبه تاوان نه رسوي، چې کوم ځای ته اوبه تاوان نه رسوي هغه ځای به انسان په اوبو باندې پاکوي، او که چیرې اوبو تاوان ورته رسوي دویمه طریقه یې بیا دا ده چې بیا به کپړه لنده کړي، هغه لنده کپړه به پر موبایل باندې تیره کړي. او دریمه طریقه یې بیا دا ده که چیرې هغه لنده کپړه د اوبو دا هم تاوان ورته کوي بیا دې په پټرولو باندې صفا کړي. یوازې په دې طریقه باندې صرف یو شی مردار سي د یو لمر تکشیش دی، د لمر په اوچېدو باندې هغه مرداري نه صفا کیږي. که چیرې یوازې دا موبایل دی و لمر ته ایښی وي او هغه موبایل څه مرداري وچه سي، په دې صورت کې که چیرې بیا د انسان لاس لوند وي یا کپړه لنده وي و دې موبایل ته ور وړي هغه لاس یا کپړه هم باندې مرداریږي، او په داسې صورت کې له دې موبایل سره بیا لمونځ کول هم نه دي روا، ځکه دا یو نجس دی، صفاهي یې نه ده سوې. نو د صفاهي تر ټولو ښه طریقه دا ده چې د موبایل و کوم ځای ته اوبه تاوان نه رسوي هغه به په اوبو صفا کړي، او چې اوبه تاوان ورته کوي بیا به په لوند ټوکر صفا کوي، او که هغه هم تاوان ورته کوي بیا به په پټرولو باندې صفا کوي. داسې به نه کوي چې صرف یوازې و لمر ته کښېږدي چې کله هغه وچ ترې راواخلي و جیب ته واچوي.